مومنانو صحابه کرامو په آپس کې مین او اتفاق او اتحاد پیدا کو نو په دې وجه باندې تا ته قویواله او مضبوطواله میلو شو وألف بین قلوبهم الله تبارک وتعالی مین او الفت پیدا کو په مابین د زړونو د دوی کې کدی کې اتفاق او اتحاد او الفت نوے نو تا تا قوت نمیلاوی دو د اسلام نمخ کې چې کله دی اسلام نو راوړی نو په معمولی خبرو به جنگونه کول او ټول د عصبیت دشمنی وي د خاندان په وجه خاندانی جنگی شروع وي دا زما د قبیلې دی او دغه ستا دی که حق ده او که ناحق ده خو زه به تا سره جنګېږم ځکه دا زما قبیله ده او زما خاندان دی نو چې کله ورته رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم راولیږو نو د هغه په وجه باندې د هغې هغه دشمنۍ ختمې شولې او ټول اسلام راوړو هغه ورورولي د دوی په مابین کې قایم شول د دې نه مخکې پلار د زوی قتل ته تیارو او زوی د پلار قتل ته تیارو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو داسې مینه او الفت پکې پیدا شو د ایمان نه پس چې کله مهاجرینو هجرت وکړو نو انصارو کې چې د چا دوه بیبیانې وي نو یوه به یې طلاق کړله او هغه به یې بل ته په نکاح کړله مالونه ور سره نیم کړل او ټیکانې ورله ورکړل او ځایونه ورله ورکړل ټول آپس کې رونه شول دومره انقلاب پکې راغلی و چې یو صحابي بل سره خبرې کولې نو هغه ته یې پیغور ورکوي د تورې ښځې زویه د تورې ښځې زویه مطلب ستا مور توره اگر آغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توائی دا اللہ حبیبہ دما تو دیسی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغا صحابی رو غوختو ورتوائی تاسو د جاہلیت اغا خبری نه پریدی دا خود د جاہلیت خبری دی وی اغا صحابی دمرستومان شو چی پر ڈاگا باندی سم لاستوی زبا علا پاسما چې ما دې کم صحابي ته پیغور ورکړی هغه راشي او زما په مخ پی کیږدي هله به زه د دې ځای نه پاسم دومره انقلاب بیا صحابه کرامو کې راغی او د ورورولۍ یو مثال دنیا ته پیش کو چې څومره مینه او محبت او الفت پکې د اسلام نه پس پیدا شو څومره خواخوږي پکې د یو بل سره پیدا شول نو وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اللہ تبارک و تعالی الفت او من او محبت پیدا کو بین قلوبهم پمینز دزلونو ددوی کی لو انفقت ما فی الارض جمیعا کچری خرچ کڑے ویتا اغسو چی پزمکا کی دی ٹولو ما الفت بین قلوبهم نتاب محبت نورا وستے دی پزلونو پمینس کی کتا دا ټول سچی دنیا کی دی چی دا دی پکی خرچ کڑے وی نو بیا بدیم دی پا مابین کی محبت نورا وستے کتا سو خیال کڑے وی چی کلم کم بندیان صلح راولی د دو فریق پا منس کی نو د صلح د پارا دو خبری لازمی دی یو دا چې دا صلح کون کې با اخیاری علا با صلح رازی کده اخیار نینو گوره صلح بیا نرازی دے با دا اخیارتیا نکار علی دے با اخیار وی و عاقل بی دا عقل خاون بی پوہ سڑے بی دویم دا چې ډیر مال بم خرچ کئی یو فریق سره چې صلح کئی نو هغه به راضی کئی نه په مال باندې نو مال بم خرچ کئی او اخیارتیام غواړي نو چې دا دو خبری پکی نو دی به دو فریق د آپس کی روح کی اغیل به صلح پیدا کی
نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پشان اخیار سړی وو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر اخیار یو پیرا انصارو یو ګیله وکړله د مدینې انصارو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مالونه تقسیم کول مال غنیمت مهاجرینو لای برخه ډیره ورکړله نو انصارو ګیله وکړله وی چې جنگ نو مونږ ته ناری وي او چې مال غنیمت نو په دوی تقسیموي امام الانبیاء خبر شو ډیر اخیار شخصیتو راجمع کړل انصار چې ودرېدو نو انصارو ته وی صرف انصار راجمع شه ټول انصار راجمع کړل وی چې بل سړی پکې نه ودرېد نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی پردې څوک خو پکې نشته دی که نه د انصارو نه علاوه هغې غږ وکړو یو خورایې پکې پردې شتې مراد یې تېنه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده ماما خیلي د مدینې و نو یو خورایې پکې دی لکه ته خو زمون خورایې خو ته خو د مکې نو یو خورایې پکې دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پوش ورته وی ای به وی خورایې پردې نه وی خورایې د هغې قوم نه حسابیږي مطلب دا زه پردې نه یم زم ستاسو د قوم یم انصارو ته وی تاسو ګیله کړې ده مشران ورته وی د الله حبیبه مونږ نه ده کړې او د الکانو به دا خبره کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی ای انصارو دا مهاجرین چې دي دا زما پاسنۍ کپړه ده او انصار زما هغه جامه ده هغه جامه چې کومه د وجود سره لګېدلي نو تاسو هغه یې او مهاجرین چې د هغې د پاسه بیا کومه جامه هغه ده تاسو زما د وجود سره لګېدلي جامه یې او ورته وی انصارو خوشحاله نه چې مهاجرینو مال واغستو او تاسو امام الانبیاء والی زه به ستاسو شمه هغوی چې دا خبرې واورېدې ډېر خوشحاله شول ډېر مطمئن دومره هوښیارتیا الله ورکړې وه نو صلح دپاره هوښیار سړی پکاري بعضې وخت کې صلح والا داسې کار وکړي چې یو فریق پسې لاړ شي هغه چې کومه خبره کړي هغه راشي دې ته یې وکړي د دې هغې ته وکړي نه ښه ورانه جوړه شي داسې خبرې خو به نه کوي هوښیارتیا نه به کار الې هغوی چې کومې بدې خبرې دې باره کې کوي هغه به نه کوي د دوی هغه به هغې ته نه کوي نو صلح به وشي نو امام الانبیاء نبی کریم صلی الله علیه وسلم له رب العالمین ډېره هوښیارتیا ورکړې وه ډېر د پوهې خاوند ځکه خو به ورته ټول خلق راجمع و که نه ټول به ورته راټول ډېره هوښیارتیا وه ورسره او ډیر زیرکم وو الله ورله حاضر جوابم وو یو صحابي راغی وی د الله حبیبه ما له وخه پکار ده چې زه پې سورلي وکړم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی دله د وخې بچې ورکړئ هغه ورته وی د الله حبیبه وی د وخې بچې زما د وړو طاقت لري نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی دا اوښ چې نو ولې دا د وخې بچې نه کو دا اوښ هم د وخې بچې که نه یو زنانه راله بوډۍ ووي زه به جنت ته ځم نبی علیه السلام یې نه بوډۍ به جنت کې نه وي اب جړا شوله روانه شوله نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې راوی غواړی ورته وایي ته به ځې جنت ته خو داسې بوډۍ به نه یي ته به ځوان یې هلته به بوډۍ نه یي په جنت کې نو یو هوښیارتیا پکار ده او بل مال نو نبی علیه السلام په شان هوښیار سړی خو نه و رب العالمین ورته وایي سره ستا د دې هوښیارتیا نه او که ستا د هوښیارتیا م یو په دې دنیا کې چې څه دي که هغه ټول دې م ورکړی وې نو د دې په منځ کې به تا محبت نه پیدا کړی دا پکې ما ور واچو ما نو الله ورته څه وایي لو انفقت ما فی الارض جمیعا که خرچه کړی وې تا ټول هغه څیزونه چې په ځمکه کې دي دا ټول مال دې م ورکړی وې او هوښیارتیا دې م ډېره ده خو ما الفت بین قلوبهم تا به الفت محبت نو راوستې د دوی په زړونو په منځ کې ولکن الله الف بینهم
لیکن الله تبارک و تعالی الفت او مینه پیدا کړله پیدا کوي د دوی په منځ کې دا ما وکړل دا ستا اختیار نو انه عزیز حکیم بېشک الله زورور دی او د حکمت خاوند دی د دې آیات مبارکه نه یو دوه خبرې معلومیږي یو دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مختار کل نو کدا عقیده څوک اهل سنت والجماعت ته منسوب کوي چې دی وی چې امام الانبیاء مختار کلو مختار کل صرف الله دی د خپل اختیار خاون چې څه کوي هغه کولی شي کو نبی علیہ السلام مختار کل وی نو خود دی په منځ کې به روغ راوستی محبت الله ورته وی دا ته نشي راوستی نو نبی علیہ السلام مختار کل نه دی هر کار د هغه په اختیار کې نه دی او بله مسله تینا داره وتله چې د صحابه کرامو په منځ کې مینه او محبت دشمنی نه وه الله وی ما پکې محبت پیدا کو نو د دې په منځ کې کو څوک وایي چې بغض دا دشمنی وه نو دا بې سنده خبره ده صحابه منځ کې محبت البته د دې په منځ کې اختلافونه راغلي وو اختلافات د صحابه په منځ کې خو هغه د دشمنی په بنیاد نو هغه د حق د اتباع په بنیاد د حق د جذبی په بنیاد او د اجتهاد په بنیاد صحابی به اجتهاد کو یو ماته دا خبره مضبوط ښکاری بل به دا ښکاری نو اختلاف په پیدا شو نو د صحابه کرامو اختلاف چې دی هغه چې وو نو هغه د عداوت په بنیاد نو هغه د حق د اتباع په بنیادو یا د اختلافی د اجتهاد په بنیادو نو هغې ته نسبت د دشمنی کول چې دی منځ کې دشمنی و او عداوت نو دا خبرې بې سند دي فرمای وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ هم دغه الله محبت پیدا کو بین قلوبهم په منځ د زړونو د دوی کې لو انفقت ما فی الارض جميعا که خرج کړی وې تا هغه ټول څیزونه چې په ځمکه کې دي کوچری خرج کړی وې تا هغه فی الارض چې په ځمکه کې دي جمیعا ټولو ما الفت بین قلوبهم تا به مینه ونه وراوستې په مابین د زړونو د دوی کې ولا ځکه دا ستا اختیار نه دی نو امام الانبیاء مختار کل نشو ولكن الله الف بینهم لیکن الله تبارک و تعالی الفت او مینه پیدا کړله په منځ د دوی کې انه عزیز حکیم بشک الله تبارک و تعالی زورور او د حکمت خاوند دی